بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن ما تاسو ته ډیره ارزانه او جټ پټ تیارېدو ریسیپي ګارلک برډ ولې ریسیپي راوړې ده. ګارلک برډ اکثر میکرونی، پاستا او سوپ سره خوړل شي. دا اکثر پیزا نه پهله هم سرو کیږي. د دې خوند دوره ښایسته وي چې دا مونږه یو سنیک په طور باندې چایو سره هم خوړل شو. دلته کې ګارلک برډ دپاره ما اخیستي 3 بن، بیا ما اخیستي 4 غټ پلي اوږه، تاسو که وړې وي 4-5 دانې اخیستل شي. بیا نیمه چمچ اوریګانو، 3 غټې چمچې مکھن چې کوم لږ نرم وي یعنی روم ټمپریچر کې وي. او ګارلک برډ چیز او بغیر چیز هم جوړیږي، ځکه دلته کې ما موزریلا چیز هم اخیستی دی. اوس ټولو کې پهله ما دلته کې هغه اوږې والی پیسټ جوړ کړو. تاسو هم بلنډر، چاپر، لنګرۍ یا څه طریقې سره هم دې والی پیسټ جوړولی شئ. بیا هغه پیسټ ما هغې مکھن کې واچولو. دلته کې مکھن لږ شانتې سخت و. تاسو کوشش وکئ چې تاسو والا مکھن نرم وي، یعنی تاسو پهله نه بهر راوباستی وي. د اوږې پیسټ و مونږه مکھن کې ډېرې ښې طریقې سره مکس کړو. بیا به مونږه ورکې واچو نیمه وړه کشوغه اوریګانو او هغه به مو ډېر ښې طریقې سره مکس کړو. تاسو د اوریګانو ځای کې لږ شانتې فرش دنیا هم استعمالولی شئ. هغه هم نرۍ نرۍ کټ کړئ او داسې پیسټ کې مکس کړئ. اوس دلته کې ما هغه بن راواخیستو. دا بن ما نه هغه زنګر ریسیپي کې ایکسټرا پاتې شوي وو. د دې استعمال ما داسې وکړو چې دې باندې ما ګارلک برډ جوړ کړو. تاسو د ګارلک برډ په ټوسټ باندې هم جوړولی شئ، یا کور کې کوم قسم تاسو کره برډ موجود وي تاسو هغې باندې هم جوړولی شئ. دا مکھن والی سپریډ ما ښې طریقې سره پیلاو کړو او د بن والی دواړو طرفو مې ولګولو. د مکھن لږ شانتې سخت و، خو تاسو کوشش وکئ چې تاسو مکھن ډېر پهله نه بهر راوباستی وي چې هغه نرم شي. دلته کې ما بن منځ کې کټ کړلو. تاسو مرضي ده، تاسو روغ هم کیښللی شئ او داسې کټ کولی هم شئ. دا ګارلک برډ که تاسو فریز کول غواړئ، دا بیا بیک کولو نه پهله یعنی همدې حالت کې تاسو دا یو ایر ټایټ ډبي کې کیږدئ او تقریبا 3 سے 4 ورځو ته فریز کولی هم شئ. اوس دلته کې زه تاسو ته د بیکینګ طریقه ښیم. تاسو که دا فریز کړي وي، پهله به تاسو دا راواخلئ او لږ شانتې بار به یې پرېږدئ چې هغه واوره ورکې ګلاوه شي. خو که تاسو ډایرکټ لکه څنګه زه بیک کوم داسې بیک کوئ، بس بیا ډایرکټ په اوون ټرې باندې کیږدئ. دلته کې زه نیم ګارلک برډ باندې چیز اچوم او نیم باندې چیز نه اچوم. زه تاسو ته دا دواړه فلیورز په شانتې ښیم. دې دپاره ما اوون پهله 10 منټ ته پری هیټ کړی دی په 200 ډګري سینټیګریډ باندې، او دلته کې ما دا تقریبا 5 سے 6 منټو ته په 200 ډګري سینټیګریډ باندې بیک کړو. د دې بن پخولو ضرورت نه وي، دې صرف پاسه هغه مکھن او چیز پخولو ضرورت وي. بیا دا تقریبا 6 سے 7 منټ کې نه هم پوخ شي. دې ښایسته غوندې کلر براون شي، دې مطلب دا پوخ شو. دا وګورئ، دې کلر نه به تاسو ته اندازه ولګي. اوس دلته کې دا ما پلیټ کې راوبستو. دې کې نیم د موزریلا چیز ولی دی، تاسو ورباندې کور ولی سلایس چیز هم اچولی شئ او نیم پکې چیز نه بغیر دی. دا ډیره ارزانه او ښایسته ریسیپي ده. د دې والا انګریډینټس یعنی اجزا هر ټایم کور کې موجود وي او دا تاسو فوراً میلمنو له یا بچو له هم جوړولی شئ. د مزیدار او ارزان شانتې ګارلک برډ تیار دی. دا ګارلک برډ تاسو پاستا، میکرونی، سوپ، پیزا چې شي سره هم خوړلی شئ، یا دا دونه ښایسته وي چې تاسو همداسې هم یا سیلډ سره هم خوړلی شئ. همداسې نورې ارزانې او ښایستې ریسیپیز دپاره زما چینل ته سبسکرایب کړئ او خپلوانو سره یې شیر کړئ. ډیره مهرباني.